السلام علیکم. میاں نواز شریف چې کوم د مسلم لیگ نون سربراه دی او رورې په وفاق کې وزیر اعظم دی میاں شهباز شریف صاحب نو د میاں نواز شریف زوم کیپټن صفدر کم چې د پنجاب وزیر اعلی مریم بی بی خاوند دی هغه یو تقریر وکړو ډیر حیران کن تقریر دی آی کې هغه وایي چې فوج لاړو او په لندن کې د نواز شریف خپل لاس وروړو او دای ورته وی چې راشه ملک بچ کا عمران خان ملک تباه کوي. کو تاسو ته یاد شي نو ارشد شریف ډیر مخکې ویلیو چې یو لندن پلان جوړ شو او هغې کې زموږ اسټیبلیشمنټ او نواز شریف د دې شامل دي او د عمران خان خلاف به عدم اعتماد راځي او بیا به حکومت ختمي. هغې په دغه کې ارشد شریف چې دی نو هغه شهید شو. تاسو ته پته ده چې په کم حالاتو کې په کینیا کې هغه شهید شو. دویمه پکې یو خبره ده وشوه چې عمران خان هم ویلیو چې یو لندن پلان جوړ شوی دی او هغه خو پوره نقشه ورکړې وه چې په لندن پلان کې به اول زما حکومت ختمي بیا به داسې چلو شي چې زموږ پارټي به ماتولو کوشش کوي ما به جیل ته اچوي بوګس مقدمې به راباندې جوړوي او بیا به الیکشن وشي او الیکشن به مونږ ګټو. نو کم ترتیب سره چې هغه خبرې کړې وي هغه ټولې صحیح شوې او اوس د دې اعتراف کیپټن صفدر هم وکړو چې دا یو لندن پلان جوړ شوی و د یو جمهوري حکومت خلاف سازش کې اسټیبلیشمنټ او میاں نواز شریف دلی پارټي پوره شامل و. دوه خبرې اوس دي آیا د کیپټن صفدر دا کم الزام چې لګولې د دې باره کې به هم څه پریس کانفرنس کیږي چې دا ووایي چې دا دروغ وایي کو نه د کیپټن صفدر چې دا دومره غټ الزام زموږ په عظیم فوج لګولې دی نو د خلاف بس آرټیکل چې باندې مقدمه جوړیږي د غدارۍ به پې جوړیږي دی به جیل ته اچولی کیږي کو نه په دې ټولو خبرو به خاموشي ځکه چې دا خبرې رښتیا دي. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته.